نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم سورة نور اتلسم پارا پنځه-دېرشتم نمبر آیت دی د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت داري چې په مخکې رکوع کې د الله رب العالمین د توحید دلایل بیان شو او په دې رکوع کې هم د الله پاک د توحید دلایل ذکر کیږي یا په مخکې رکوع کې د قران کریم صداقت بیان شو او په دې رکوع کې هم د قران کریم صداقت الله پاک بیانوي په صورت د یو مثال کې الله جل شانه په دې آیت کې د دې رکوع په اولنی آیت کې یو بهترین تشبیه ورکړي یو دیوال دی او په دې دیوال کې یو طاق دی په خلکو په دیوال کې طاق کو نن سبا خو په خي آبادی دا غوړه څوک نه پیژني طاق دی پکې په دې طاق کې یو ډیو پرته مخکې به د لرګي نه جوړو هغه ته به ډیو ټوي شران پیژن سبا خلک ډیو پکې پرته او په ډیو کې چې دنه کم تیل دی هغه د زیتون تیل دی صفا خالص او بیا د ډیوې د پاسه یو خيسته صفا شیشه لګېدلې ده او ډیو بل ده څومره خسترنا پکې چې تیل پکې د زیتون وي او په دیوال کې خپ امن سره پرته وي محفوظ وي درا ورځېدو یې نه وي او بیا په خسته شیشه لګېدلې دا بسنګ رڼا دا الله پاک د ګڼو سيزونو تشبيه د دې دیوال سره ورکړي چې دیوال دی پکې طاق دی پکې دیو ده په دیو کې د زیتون تیل دی او د پاسه په شیشه لګېدلې دا د انسان مثال دی انسان مثال دیوال دی د انسان په دی وجود کې سینه ده دا مثال طاق دی په دې سینه کې دن نزل دی دا مثال دیو ده په دیو کې دن صفا خيسته د زیتون تیل دا په دې انسان زړه کې د حق قبل ول څنګه چې زیتون تیل صفا دي حق داسې صفا دي او بیا په دې د پاسه خيسته شیشه لګېدلې ده نو د انسان دا وجود دا زړه چې دی دا محفوظ دی شیشې په شان رڼا کوي ځکه دنه پکې خيسته حق شیشه چې په د پاسه لګېدلې ده دا ډیوه رڼا سپینه خيسته کوي چې د انسان په دې زړه کې دنه حق قبلول دي نو په دې وجود باندې نیک اعمال کوي څنګه ناشنا کلام الله پاک د انسان د دې زړه د حق قبلولو او د نیک اعمالو کولو تشبیه ورکړه د ډیوی سره او په ډیوه کې بیا دومره انتظامات الله پاک ناشنا نظام دی خسته کلام دی او زیتون تیل څنګه دی دا د یوې اونې ناراضي
او دا اون ډیره برکتی اونه دا اونه داسې ده چې نه مشرق طرف ته ده نه مغرب طرف ته داسې درمیانه حال باندې ده چې په دې باندې نور هر وخت لګېدلي او دا اونه کوم ځای ده کتابونه لیکي چې دا اونه په فلسطین کې یوه اونه ده او د دې دومره ښایسته تیل راځي دومره صفا چې قریبه ده چې دا بغیر د اور نم لمبو کې وبل شي دومره مزیدار دی او بیا د الله جل شانه د طرف نه هدایت او نور چاته ملو شو دی انسان ته الله پاک د خیر اراده وکړ بیا الله پاک فرمای چې دا دیوا د زیتون د تیل دا په یو کور کې پرته نو د دې کور په باره کې مفسرین لیکي چې د دین مراد جمعات دی او په جمعاتونو کې د مراد بیت المقدس دی ځکه بیت المقدس کې به ډیوه لګېدلې وه په هغې کې به د زیتون تیل او په دیوال کې به دا پرته و رڼا به یې کوله دین مراد هغه کور دی او بیا د الله په دغه کور کې به څه کېږي د الله حکم شوی دی چې د دې به عزت کوئ د دې به تعظیم کوئ ان ترفع په ځای تفسیر جلالین لیکي ان تعظم چې د دې جماعت عزت به کولی شي د جماعت عزت کول دا د مسلمان علامه ده او د جماعت بې عزتي او بې ادبي او د جماعت توهین او ورانول او د جماعت ختمول دا د اسلام او د مسلمان نښه نه ده مسلمان به جماعت جوړي د دې به عزت کوي خو په جماعت کې به نور څه کېږي په دې کې به د الله لویي بیانې جماعت کې به د دنیا خبرې نه کې په جماعت کې به بې ځایه مجلسونه نه کې چې د جماعت بې ادبي پکې کېږي خو دې جماعت کې به څوک راځي دې کې به داسې خلک عبادت کوي چې د هغې زړونه د الله رب العالمین د ذکر نه چرتم نه غافله کېږي سهار او ماښام به دی په دې جماعت کې د الله عبادت یعنی هر وخت کې به لګیا دي جماعت به آباد ساتي اوس د دې جماعتونو آبادونکي اولنی مصداق د نبی علیہ السلام په امت کې صحابه دي هغوی به د دنیا کار روزګار او د الله یاد به هم زړه کې عبادت ټیم راځي عبادت ته ځان نه سو خو د دنیا کار روزګار کې ګوره چې حلال کوم که حرام کوم الله نه به یریدو داسې نه چې جماعت کې الله نه یریږه او چې د جماعت نه وځي نو بیا ګناهونه کوه بیا مه یریږه نه داسې دی به داسې لکه یو صحابي باره کې راځي چې هغه لوهار پېژني اوس بنه چې څیزونه جوړي د لوارې کار یې کوو چې کله به د عبادت او د مانځه ټیم شو هر څه به یې په ځای پرېښود لاړ جومات ته مونځ نن خو چې مېلمه م راشي زمړ به ځان له وکړو راځه جمعې ټیم دی خو ځه مېلمه سره نو دا مېلمه له مونځ نه ورځي که مېلمه جومات ته شرمېږي که پردی ده هم جومات ته راوړه خو د هغې کار شو جومات ته بدلل دنیا تجارت به کو خو باغې کې به الله یادو چې اسنه دا تجارت کوم او ناروا کارو نن زموږ مسلمانان چې تجارت کوي نو باغې کې سم ظلم کوي یو شی چې پلسي او چې ورته پته وي چې د دې سړي مجبوری ده 100 روپے د نوال دا تجارت ته الله وته یاد نه دی کړی لکه بل ود میوزیک کې فوټوسټیټ عام تور چې دی دا په 2 روپے او چې دې سره ډېر زیاتیو کې 15 روپے د نوال او مالې 3 فوټوسټیټ کې او 50 روپے را نه واغښت 3 فوټوسټیټ چې عام طور لکه 15 روپے شناخت کارت فوټوسټیټ سړی کوي کنه خو 15 روپے د نوال 3 را لو کړی او 50 را نه واغښت ما وته تا ته پته وړي چې دې وخت کې سړی ضرورت ته فوټوسټیټ په کار دی والا پیسې شل مور کې دا لګي 50 نه بس ټیکوال دا الله وته یاد نه چې الله درته یادي تجارت پکې فضل او باندې کې لکه الله نه ویریږي تجارت بکی دکانداری بکی سودا بخرسے کار روزگار بکی اللہ بدر تیادی نو زیادے بنکی صحابہ کرام داس عبادت وقت مت اللہ یاد ہو کار روزگار وقت
او دی بد الله نه یریږي سبان دي اسنا مونږ ته نجات ملو نشي اسنا مونږ نقصان کې پروزو دا څه بد الله نه یری او دا بسو کې یریدل دا به صحابه یریدل مونږ ډیر بیکار یو مونږ یې رنه کړو د الله دا مونږ سره کې د الله یې رني ځکه ګناهونه کوو او بیا الله پاک فرمایي د کافرانو د نیک اعمالو د دنیا ذکر کوي کافر هم کله کله دنیا کې نیک عمل کوي لکه څنګه نیک عمل کافر دنیا کې کوي چاله لار جوړي چاته د وبو کیو باسي چاته نور څه د دنیا کې ګړو کې نو کافر هم نیک عمل کوي نو د دې د عمل بس شي نو د دې د عمل بدله بدته دنیا کې ملاوي اخرت کې بدل څنګه حال وي الله پاک دا غي یو مثال ذکر کوي مثال دا سے ذکر کوي لکه یو سړی د غرمې ټیم یو کولو میدان دی او دا سړی خط کې نو جديد شګروړي د شګو دی میدان کې وګوري یا نن سبا وخت په دې روډ باندې وګوري دا تور سړک چي نو په دې باندې لری د داسې کاری چلته وبدي دې ته شګوګل و چې لری نه ګوري لکه دغه دې په وخت کار دغه ته کې نه وي نو دې په دې خیال لار چې دې خو سخته کېږي چلته وبلر شي چلته لار شي التزمني نو کافر دنیا کې نه کمل کړی دي د خیالدار چې زبال تلل شمه او مزید چرچی به اول خو مې دلته اخرت ستنه کافر وي او کوي نو ما هډر نه کارونه کړی نه الله فرمایي چې څنګه دې تګي سړی ته په دې اوچ میدان کې سمېلو نه چول دا شان دې کافر ته په دې نه کمل سم نه ملایي اخرت کې به دې داسې په اوچ میدان پاتې او کدی وی چې ما سکړی دي الله وې د تما بدله دنیا کې ور کړی که خیال دی کافر په دنیا کې ډیر مالدار سره د چې غټ مجرمي ځکه الله د دنیا کې هر څور کې آخرت ته ول نه پرېږي چې آخرت کې د صفات نشي یا بل مثال له کافر د بد عمل ذکر کوي کافر بد عملو کې چې ماته په دی باندې سمېلو شي لیکن د تسم نه ملایي د دې مثال داسې لکه یو سړی د دریاب په ویخ کې پروت دی او دریاب اغم عمیق تفسیر جلالین لکھی فی بحر اللجین لجین تفسیر کی عمیق چې جوور دریاب دی لکه ابو والا ډیر ابو والا او په دې ډیر ابو کې دی لاندې ویخ کې پروت دی د پاسه په ابو دی او هغه ابو کې بیا چپیم راځي لکه دریاب کې خو چپی د ابو یو چپه د بل چپی د پاسه کېږي بعض دریاب داسي چاډېر چپو والو بعض یو بداسي اوار رواني او بعض داسي چې په چپه نو دې چپو والا دریاب کې په ویخ کې پروت او یو د بو تیارو یو د چپو تیارو او یو د پاس اوریز د ورم پین لګي څنګه په تیارو کې نو کدي خیال وکي چې ما ته ودا لاس کار شي دا دومره تیار ده صد سمندر د ویختا صد ابو ده صد چپو ده او صد پاس ده سخت اوریز ده نو کدی لاس ځان تخکار کی چې لاس پر تخکار شي الله فرمای چې قریب نه ده چې دې د خپل لاس وګوري دومره په تیار کې نو دا د کافر حال کافر کثیر ځان په دنیا کې خسړی کی کچھ ایمان نشتا دې داسې په تیارو کې پروت دي لکه د دریاب په ویخ کې چې وسړی پروت او الله فرمایي چې چاته رڼا ملو نشو د پاره بچر کم رڼا نه نو رڼا د الله د طرف نه چاته ملو شو بس صحیح او که ملو نشو د الله نه علاوه د بل چا رڼا نشته نو الله جل شانه فرمایي الله نور السماوات والارض الله پاک روخانه کوونکی د اسمانونو د زمکو دی اسمان پس روخانه کوي تفسیر جلالین لیکي اسمان روخانه کوي په نور باندې رڼا شي مزیدار اسمان روخانه کوي پس په مې باندې او پس تور باندې نو د زمکه پس روخانه کوي د تفسیر جلالین بیا لیکي چې د زمکه روخانه کوي په پیغمبرانو باندې د زمکه رڼا سړي پیغمبران د زمکه رڼا کوي
پنیکانو خلقو باندې زمکه رڼا کوي په علماو باندې نو چې زمکه رڼا کیږي دا په دین باندې په بی دینه اگر چې تا ته غټ بلکونه لګېدلی خو دې ته الله رڼا نه وي رڼا د زمکې دا دین اسلام نو د کافرانو ملکونو کې کډیر پلقا پلقي وي والله وي دا ګور د دنیا ستاسو رڼا کاری حقيقي رڼا دا دین دی الحمدلله زمونږ استاد په دې وطن کې د دین ډیر رڼا او الله دې نورم ډیر او د بی دینه دا کوم تیاری را خوريږي الله دې دا په خپل قدرت سره ختم کړي نن خلک لګیا دي دین ته پیړه مې کړی پس طریقې سره مدرسې هم تنګي جماعتونه هم تنګي علما هم تنګي دین کمول غواړي لیکن الله پاک موږ دې دین حفاظت مثل نوره کمشکات فیها مصباح مثال د نور د الله پاک پشان د ډیوی دی فیها مصباح کمشکات فیها مصباح پشان د تاخ دی چې وی په دې تاخ کې ډیوا المصباح فی زجاجه او دا ډیوه وی په شیشه کې مخکې مثال ذکر شو الزجاجه او دا شیشه چې دا دومره صفاوي کانها کوكب گوی چې دا یو ستوری دی درین پلقیدن کی یوقد من شجرت مبارکت چې بلول شي دا ډیوا من شجرت مبارکت دا غوننا چې برکتی دا زیتونت د زیتون دا او وکړه چې زیتون تیل پکې او د شیشه صفا مزیدار پریم کې بندوي لا شرقیت چن مشرق طرف تدا ولا غربیت نو مغرب طرف تدا یکاد زیتها قریب د چتیل د دی دیوی قریب د چتیل د دی اونی یذبی او دا بلشی ولو لم تمسس نار اگر که مسن کی دیل اور اگر که تیلی دی ورنه وروړي او دومره مزیدار تیل چې په خپل بلی نور علی نور نور دې د پاسه د بل نور یهد الله لنوری من یشاء الله پاک هدایت کی د خپل نور چاته چې اوغواړي د نور نه مراد دین اسلام ويضرب الله الامثال للناس او الله پاک بیانی مثال خلق د پاره والله بكل شيء عليم والله پاک پرسید باندې عالم دی فی بیوت دا دیو بلول شي د الله پدا سکورونو کی اذن الله چې حکم کړی الله ان ترفع چې د دې کورونو عزت دی وکړي شي د جماعت عزت پکې ويذكر فيها اسمه او یاد کړی شي په دې جماعتونو کې د الله نومونه جماعت کې د الله ذکر کې يسبح له فيها بالغدو والآصال چې تسبیح بیانې د الله د پاره په دې جماعتونو کې بالغدو والآصال په وخت سحر او په وخت ماخام کې رجال تسبیح مسوق بیانې دا بسړي بیانې خدای دې مصداق څوک دي صحابه کرام دي لا تلهيهم تجارت چې نه بغافل کېدي سړو لره تجارت ولا بيع عن ذكر الله نخر سولدا الله پاک دا ذکرنا و اقام الصلاه او قائم ولد منزنا و ایتاء الزکات او ور کول د زکات نه د دنیا کار بکی خدای دې نه بغافل کېږي يخافون دي ويريږي يوم دا ورځنا تتقلب فيه القلوب والابصار چې پریشان به په دې ورځ کې زړه او سترګې اسنه تاوان کې پروت دغه ورځ نو یریږي ليجزيهم الله احسن ما عملوا لپاره دې چې بدل ورکړي دوی ته الله پاک بهتر د دوی د عملونو ويزيدهم من فضل الله پاک وزيات کې دې د پاره خپل فضل والله يرزق من يشاء بغیر حساب او الله پاک رزق ورکړي چاته چې غواړي به حساب والذين كفروا اعمالهم واغسان چې کافران دي عملون د دوی چې دي کسراب پشان د شګوګل دي بقيات فكلوا میدان کې يحسبه الظمآن ماء چې ګمان بکوي پدی باندې او تګي انسان د اوبو حتا تر دې پوری اذا جاء کل چې دی راشدي شګوګل تا لم يجدوا شيئا دمون ممدي اوبو دغه دې کې صف اوبو ووجد الله عنده فوق حسابه او وربکل او ووجد الله دې بأمم الله پاک عنده بدغه دې کې ووفى حساب الله پاک بدل بدل ورکی په دنیا کې د نیکو اعمال پورا والله سریع الحساب او الله پاک زره حساب کون کې دي او کظلماتن یاد دي کافرانو د بد عمل مثال پشان د تیارو دي فی بحر چې په دریاب کې وي لجین چې دا دریاب جوور وي یخشاه موج من فوقی موج چې پټکړی وي دل چپو د پاسه نور چپو من فوقی سحاب او د چپو د پاسه اوریځي وي ظلمات بعض فوق بعض تیری وي د باز دي
بعض بعضی تیری فوق بعض د پاس د نور تیروي اذا اخرج يده لم يكد يراها کله چې رو باسي داګتون کې خپل لاس قریبا د چدي د خپل لاس وویني ومن لم يجعل الله له نورا اور هغه څوک چې نه ګرځول الله پاک دغه د پاره هدایت او رڼا فما له من نور فسنبو د پاره هیڅ قسم نور او رڼا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين